زما نوم پیر واجد علي دی او د پیر عبدالله جان زوی یم. دا کومه قصه چې د رحمان بابا تاڼه کې شروع ده او د کوم ډي سپي او کومې سیچو شروع کړې ده. دوی زما د ورور نه اخیستي دي 15 लाख روپۍ. 15 लाख روپۍ راکړه چې زه درته هر څه ټیک کړم. ما سره د دې حاجي صاحب حق دی 2 کروړه روپۍ. او زما دا قصه د ده سره ختمه وه، خو چونکې زما ورور زما ذاتي دشمن دی، زما د جایداد زما د مال حال غل دی. هغه دا نه غواړي چې زما دا ورور دی روزي او دی دې په خپل ځای باندې شي. زما دا قصه نن نه هفته مخکې هم ختمه وه، 3 ورځې مخکې هم ختمه وه، پرون هم ختمه وه، خو هغه ما پسې وایي ذاتي ګوتې. زه د دې 2 کسانو نه علاوه زما ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې یاره دا قصه په ځای باندې ودرئ، په دې نه خل کېږي. دا پیسې به زه دته ورکوم، نه د زه اغوا کړی ما، نه د اغواکارۍ څه خبره شته، نه څه د زبردستۍ خبره شته. زه راغلی یم په خپله ورورولۍ د ده سره ناست یم. زما دلته ښه قدر دی، ښه عزت دی، والله په بالله چې زما دلته کوم قدر دی دا زما کور کې نشته دی. نو زه درخواست دا کوم، د خپلې کورنۍ ته هم دا درخواست کوم چې دا تاسو څه کول غواړئ دا ټیک نه دي. د دې بله زما دا خبره ده چې دا کوم ډي سپي چې دی په رحمان تاڼه کې محمد علي ډي سپي او آصف ایسیچو، دوی اخیستي دي زما د ورور نه پیسې، زما وروڼه هم په دې کې انوایل دي. او زه به راته دا قسم وکړم دا د قرآن مجید پاڼه ده چې ده زه نه اغوا کړی، زما ورور دی، زما دلته یو قدر دی، یو عزت دی، د دې نه زیات څه نشته دی. بس زه یو خبره دا کوم، درخواست کوم د دې 2 کسانو نه، محمد علي نه او د آصف ایسیچو نه، زما ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې یاره دا قصه دې په ځای ودرئ، دا خبره دې ښه طرف ته یوسي. موږ دښمني نه غواړو، نه زموږ د دې حاجي صاحب سره څه پوله پټۍ شریک دی، نه د ده په ما څه مړی دی، نه پې زما څه مړی، زما ورور دی، زما اوس هم ورور دی، زما به بیا هم وروري، زما به بیا هم وروري. بس درخواست د دې خبرې کوم دا قصه ختمه کړئ. دلته کې دا کوم بېعزتۍ چې کوئ، دا کمې دغه چې کوئ، په دې مې د قسم خو زه به دا غوا کړی. دا د قرآن مجید پاڼه ده. بس که تاسو مسلمانان یې په دې یقین وکړئ. والسلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا کوم زه محمد خان ولدي حاجي زیارت ګل خان، ساکن ګلبهار نمبر 4 پېښور. دا کومه کیسه چې روانه ده په سوشل میډیا، زما څه تصویرونه وایرل کیږي او څه ویډیوګانې وایرل کیږي. داسې کار دی چې زه یو غریب کار شخص یم. ما 18 سال په سعودي عرب کې مزدوري کړې ده او هلته چې کوم دی ما کاروبار هم پکې کړی دی او په هغې پیسو مې ځان له دغه یو کور جوړ کړی. والد صاحب مې 43 سال تېر کړي دي په سعودي عرب کې. او د هغې نه وروسته چې کوم دی ایسیچو آصف نامه یې ده، ما ته خو دونه پته هم نه لګي چې آصف نامه یې ده. بل چې کوم دی محمد علي خان ډي ایس پي دی، دوی پیسې اخیستې دي، پته یې نه لګي چې 15 लाख یې ورکړي دي، 16 लाख یې ورکړي دي. کله را باندې یو FIR کټ کوي، کله را باندې بل FIR کټ کوي. که زه اغواکار ویم، ما به 18 سال سعودي عرب کې تېرول، غریبي مزدوري به مې کوله. دغلته 40 سال زما په دې ګلبار کې وتي دي. د خلکو نه یې تپوس وکړي چې زه څنګه سړی یم. کله یو او بل چې کوم دی پرون او بېګا د شپې زما خلک پولیس راغلي دي، زما د کور سیلینګونه یې مات کړي دي. نو ولې دې سیلینګونو څه ګناه کړې ده؟ یا دا سیلینګونه چې مات شي دې باندې چې کوم دی زموږ دا کیسه ختمېږي. پیر سره زما پیسې شته، بلکل ورسره شته، 2 کروړ روپۍ دي، زما سره ثبوتونه شته دی، زما د ده د لین دین خبره ده. نه ما اغوا کړی او نه زه اغواکار یم. اغواکار خو هغه سړی چې پټ چاته ناست وي. زه خو ښکاره سړی یم، کور مې هلته معلوم دی، ځایونه مې معلوم دي. کله یو چا پسې ورځي چې په مارکېټونه خالي کا، کله بل چا پسې ورځي چې دا چلو کا، کله وایي چې پیسې راکړه چې دا کیسه ورته ختمه کړم. نو برای مهرباني زما د ټول پولیس لین نه، پولیسو نه دا درخواست دی چې په دې شي د غور او فکر وکړي. داسې څه خبر نشته دی چې یو سړی چې کوم دی چې 18 سال په سعودي عرب کې غریبي مزدوري کوي، نو هغه به اغواکارۍ ته لاس نه اچوي او نه اغواکاري. او چې کوم سړی اغواکاري کوي هغه په سعودي عرب کې 18 سال په دغې شګو کې مزدوریانې، په دې درمیان کې مزدوریانې نه کوي. نو محمد علي خان او ایسیچو آصف خان، ستاسو ریکارډ مخکې هم خلکو ته معلوم دی چې څنګه جوړي دي، د دې نه بعد هم خلکو ته معلوم دی چې څه کوئ او څه نه کوئ. د پیسو دپاره چې کوم دی تاسو یو شریف سړی چې کوم دی راخلی یو ګنده کوئ او خلکو له یې بیا وړاندې کوئ چې دا والی چې اغواکار دی. نو اغواکار چې کوم دی هغه په ټوله دنیا کې معلوم دي چې اغواکار څوک دی او څنګه دي او په کومه کیسه دي. اغواکاري خو دا ده چې زما ورور دي بوتلی داود خان او هغه چې کوم دی تر اوسه پورې تا شو کړی نه دی، دا اغواکاري ده. والسلام.